أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم. حکم کوي تاسو ته الله تعالی په باره د اولاد ستاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین چې وي به د نارینه دپاره په شان د حصې د دوو زنانو. فإن كن نساء پس که چرته وي دا وارثان ټول زنانا یعنی یو سړی مړ شي صرف لورانې دې پاتې شي. فإن كن نساء پس که چرته وي دا وارثان زنانا فوق اثنتین دوا یا د دو د پاسه د دو نه سیوا فلهن ثلثا ما ترک نو پس وی به د دغې جنکو دپاره د دغې زنانو دپاره ثلثا ما ترک هغه دوه حصې په دریو کې ما د هغې مال نه ترکه چې پرېښودلی دی دې مړي. وإن كانت واحدة او کچر د سړی مړ شي او پرېږدي یوه لور فلها النصف نو وي به د دې دپاره نیمه حصه د دغې مال. ولأبویه لكل واحد منهما السدس او وي به د مور پلار د دې مړي دپاره د هر یو د دې دواړو دپاره السدس شپږمه حصه مما په هغې مال کې ترکه چې پرېښودلی دی دې مړي. ان کان له ولد که چرته وي د دې مړي دپاره اولاد. فإن لم يكن له ولد پس که چرته نه وي د دې مړي دپاره اولاد وورثه ابواه او میراث وړي د والدین د فلأمه الثلث نو بیا به وي د مور د دې مړي دپاره درېیمه حصه او باقي به د پلار شي. فإن كان له إخوة پس که چرته وي د دې مړي دپاره وروڼه فلأمه السدس نو بیا به وي د مور دپاره شپږمه حصه من بعد وصیت وروستو د وصیت نه یوصي بها چې وصیت کړی دی مړي په هغې سره او دین او وروستو د ادا کولو د قرض نه. آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو او زامن ستاسو لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا نشته دی پته تاسو ته چې کم یو په دوی کې زیات نږدې دی تاسو ته په اعتبار د نفع. فریضة من الله دا مقرر حصی دی د جانب د الله نا. ان الله کان علیما حکیما بشک دے اللہ تعالی علم والا او حکمت والا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم او استاسو دپاره ای خاوندانو نیمه حصه دا ما په هغې مال کې ترک ازواجکم چې پرېږدي بیبیانې ستاسو یعنی بیبي وفات شي د خاوند پکې نیمه حصه ده خو په دې شرط ان لم یکن لهن ولد که چرته نه وي د دې بیبیانو دپاره ولد اولاد. فإن کان لهن ولد پس که چرته وي د دغې بیبیانو اولاد فلکم الربع نو بس بیا ای خاوندانو ستاسو دپاره څلورمه حصه ده مما په هغې مال کې ترکنا چې پرېښودلی دی دې بیبیانو من بعد وصیت وروستو د وصیت نه یوصین بها چې دوی وصیت کړی دی په هغې سره او دین او وروستو د ادایګۍ د قرض نه. ولهن الربع او وی به د دې بیبیانو دپاره څلورمه حصه مما په هغې مال کې ترکتم چې تاسو پرېښودلو ای خاوندانو. ان لم یکن لکم ولد که چرته نه وي ستاسو دپاره اولاد سړی مړ شي اولاد یې نه وي نو د ښځې به یې پکې څلورمه حصه وي.
فإن كان لكم ولد پس کجر دویستا سو دپارا اولاد فلهن الثمنون بیا بوید دی بی بیانو دپارا اتما حصہ مما دهاغ مال نترکتم چی پر خودلے دے تاسو اے خاوندانو او اولاد د خاوندوی بیا بد خزی دپارا اتما حصہ وی من بعد وصیت ورست د وصیت نا توسون بها چې تاسو وصیت کړي په هغه او دین او ورست د قرضنا وان کان رجل یورث کلاله کچرتوی یو سړی یورث چې میراث وړل کیږي د هغه نا کلالتن وی دے کلالا یعنی نئی والدین وی او نئی اولاد وی او امرأتن یا وی و زنانت دقرنگی یعنی کلالا ولہو اخن او اختن او وی دی مڑی دبارا رور یا خور خوچی حغ رور او خور وی چی صرف د مور نئی پیدا وی فلکل واحد منهم السدس نو پس د هر یو د دې دواړو دپاره کرور دی او که خور وي بشپږم حصہ فإن كانوا أكثر من ذلك پس که چرته وي دوی زیات د دینا فهم شرکاء فی الثلث نو بیا به دوی شریک وي په درېیمه حصه کې من بعد وصیت ورست د وصیت نا یوصى بها چې وصیت کړی دی د کلاله په هغې سره او دین او ورست د قرضنا غیر مضار پدې شرط چې ضرر بنشي ورکولې هیڅ چاته وصیتا من الله دا لازمی حکم دے د جانب د الله نا والله علیم حلیم او دے اللہ تعالی علم والو بردبار ذات تلک حدود اللہ دیدہ پولی دا اللہ حکمنا مقرر دا اللہ ومن یطع اللہ ورسوله چاچ تابداری وکړه د الله او د رسول د هغه يدخله جنات داخل وکي الله تعالی دلر جنتون تا باغون تا تجری من تحتها الانهار چې بیگی بلاند د هغین نهرونا خالدین فیها همیشه بوی دے په هغی کې وذالک الفوز العظیم او ددا کامیابی لویا ومن یعص الله ورسوله چاچ نا فرمانی وکړه د الله او د رسول د هغه د حکم د الله او د طریقې د رسول د هغه ويتعد حدوده او تجاوز وکړه د حکمونو د الله نه دغه تیر وت يدخله نارا داخل بکی اللہ تعالی دلر ورتا خالدا فیها ہمیشہ بوی دے پہغی کی ولہو عذاب مہین او وی بدد دپارا عذاب سپکون کے